الرحيم الحمد لوليه الصلاة على نبيه والميامين من آله أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربى صلوات بلند وصل اللهم صل على محمد وآل محمد. ټولو نه مخکې زمانې چښتن ته و بیا تورسارو شیعو ته مومنانو ته مسلمانو ته د مولا حسین د هغه اصحابو د شهادت تعزیت و تسلیت عرض کوم. مختصر وخت دپاره حاضر یم بغیر د څه تمهید نه قرآن عظیم الشان ایوه آیه څه ټول علما دی باندې متفق دي د مسلمانانو څه دا آیه مودت آیه باندې معروفه ده و دغه آیه کې پروردگار عالم خپل ګران پیغمبر ته حکم ورکوي حبیبه د ما قول ویا لا اسألكم عليه اجرا زتا سینا د دروش کالا تبلیغ رسالت اجر نغوړم که غوړم الى المودة فی القربى تاسی اما قرابت دارو سرا محبت وکوی. احمد یو عالم ده فضائل صحابه دمو قدرمنو اهل سنت والجماعت مذهب ستعلق لري. اغا روایات کو خوز سندونا دیو اجنا نشم بینوائی چا ٹیم کام دے لما نزلت قل لا اسألكم عليه اجرا الى المودة في القربى کلا پیغمبر باندې داغا آیا نازل شولا سما حبیبا خالکو توی آیا چه اما قرابت دارو سر محبت وکوی چه کسان پاچی دل قالو یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام من قرابتك من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم لگ مدینی پوئی کا چه داغا کسان چه پروردگار عالم اطاعت باندی مسلمانانو باندی اغوی سر محبت اغوی سر مودت واجب وگرزولو دا هسته لگی معرفی هم کا تعارف هم کا صدا چوک دی پیغمبر و تفرمایش کوي قال علی و فاطمه و ابناهما اما اصحابو اشتباه و نکوی غلطی و نکوی آغا کسان چه دا اغوی مودت پروردگار عالم پا مسلمانانو واجب گرزوله ده آغا کسان اول اما جانشینو خلیفه برحق وسی علی مشکل کشاده دویما د کائناتو عظیمه ورمنه ده و دوا د اغ زمن حسن و حسین دی آغا راویئی وقالها ثلاثا دا جمله حضرت دریواری تکرار کرلی خبر یو ور هم که دایشوا لیکن پیغمبر دیو جنا دریواری تکرار کرا چه اما امت بیاداو نیئی چه یا رسول الله مدتا خبره نو اوریدلی. دویم زمحشری د سنیانو پیشوا ده محدث ده مورخ ده دیکی شک نشتا آگه یو تفسیر لکلے ده تفسیر نما ده تفسیر کشاف تفسیر کشاف کی اگر روایات لکلی دی اہل بیت و محبت حوالی سادی اہل بیت و سب بغض حوالی سادی اغا فرمایش کوي
الا من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. پیغمبر وویلا څکه څوک د اهل بیت و محبت کې مړ شو مرګ او مرګ نه دی، شهادت مرګ دی. الا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له. کڅوک د محمد او آل محمد محبت کې مشولو هغه ته خدای ګناهان بخشش کړلی. الا ومن مات على حب آل محمد مات طیبا. کڅوک د محمد او آل محمد محبت کې مشولو هغه مرګ پاکیزه ده. الا ومن مات على حب آل محمد مات مستكمل الایمان. که هر څوک مسلمان د اهل بیت و محبت کی مشولو اغا دغی دنیا نا ایمانی کامل سر لولو. الا ومن مات على حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. اغا یہی سکا ہار چوک د محمد و آل محمد محبت کی مشولو اغتا ملائکہ د مارگ مبارک باد ویر کوي، منکر و نکیر هم مبارک باد ویر کوي. و تا یہی خپکی گا ما تا دا اغچا محبت کی دنیا نرغلے سا دا اغوی محبت حق تو ادا کرے دے. ازکا یو شاعر ہم یہی سا قبر منکر پہ منکر و نکیر آتے ہیں، قبر منکر پہ منکر و نکیر آتے ہیں، قبر مومن پہ والد شبیر آتے ہیں، قبر مومن پہ والد شبیر آتے ہیں. نہ کرو سوال مجھ سے مرقد کا، ہٹو ہٹو جناب امیر آتے ہیں. الا ومن مات على حب آل محمد یزب الى الجنہ کما تزب العروس الى بیت زوجها. آغا سنیانو پیشوائی سکا چوک دا اہل بیت و محبت کی مشولو ملائکی با جنات کی آغا تا کمرہ دسی خکلی کی لکا ودگنی و ودگنے دا پارا کمرہ خکلی کی گی. بیاد یعیس اللہ ومن ماتا علی حب آل محمد فاتحہ لہو فی قبرہی بابان الى الجنہ. چوک دا آل محمد محبت کی مشولو دا آغا کابرنا پروردگار علام جناتا دوی دروازی پریگدی. الا ومن ماتا على حب آل محمد جعلہ اللہ قبرہ مزار ملائکت الرحمہ. سورہ سعادت مندوی توسی پیغمبر یہی چوک دا اہل بیتو محبت کی مرشولو خود اغا قبر رکویلی ندے حکا دا اہل بیتو محبت کی مردے. پروردگار علام با آغا قبر اسمان ملائکو دا پارا، عرش ملائکو دا پارا، کائنات و ملائکو دا پارا مزار و گرزوی. الا ومن ماتا بس اخیری طرف تذر روانیام. الا ومن ماتا على حب آل محمد ماتا علی السنت والجماعہ. پیغمبر فرمائش کرے دے سچوک دو آل محمد محبت کی مشولو اگا اسلام پہ روے کی مشولو اگا دا مسلمانانو اجتماع حوالی سا مشولو اس واورا دا نپرات حوالی سا. اللہ کسا یاد وسطوئی راوی دا اہل سنت والجماعت مذہب عالم دے پیشوا دے تفسیر نما مواخستہ تفسیر کشاف کی اغا روایات کوي دغزای پوری آل محمد سے محبت نتیجاوا ووس لگا آل محمد صد عداوات نتیجہ ہم وورا اغا یہی الا ومن ماتا علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئیسو من رحمت اللہ. کہ کم یو مسلمان دا آل محمد بدے کی مرشولو دشمنے کی مرشولو اگا سے کلا کابر نہ پچی گی دا اگا ٹنڈی باندی بلی کلیوی صدا آگا بدباخ دے صدا دا اللہ رحمت نہ نوبی دے. توجہ مشتاق کا نجار مشون
دا د الله رحمت نه امید ہے. الله د قرآن کې ای لا تقنطوا من رحمت الله. هر څوره ګناهګار شي ما رحمت نه امید ما کېږه مگر د هغه مبلغ خاتم النبیین پیغمبر دی. ای څکه څوک د آل محمد دشمنی کې مړ شولو هغه ټنډې باندې به الله طرف نه لیکلی وي نوري قلم سره به لیکلی وي څه د هغه بدبخت دی چې دوی دا د خدای رحمت نه ور یاد یو صلوات بلنده وسویه. الا ومن مات على بعد آل محمد مات کافرا. څوک د آل محمد عداوت کې مړ شو دشمنی کې مړ شو کافر مړ شولو. الا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. که هر څوک د آل محمد بغض کې دشمنی کې مړ شولو هغه به د جنت بوی هم نه وڅکي. خوشحال بابا ازکه ویلی دي هغه تعلق مذهبي تشیع سره نه و تسنن سره و. هغه یې کته غاړي د خدای پیژنګولي کته غاړي د خدای پیژنګولي پیروي د محمد کا د علی د آل په مدح کې جنت ده. د خوشحال خټک په دې ده تسلی. مسلمانانو د پاکستان وسیدونکو مسلمانانو نن ایمو وطن عزیز تا خطری دی مشکلاتو سره مخامخ دی خو زه ذمه داری سه د سټیج نه یم څه کچیرې د پاکستان مسلمانان ایوب بلتا لاس کی ویر کی اتحاد سپونه جوړ کی متفق شي د قرآن لمنه ونیسي د آل محمد لمنه ونیسي. دا خو انډیا دی که سپر طاقتونه شاته ویلار الله نه عظیم تکار پیغمبر نه عظیم تکار علی نه عظیم تکار کائناتو کې بل نشتا. ازکه علی هغه کاس دی څو علماء و حدیثونه ایو شاعر شعر ترجمه کړی دي. هغه یې خیبر میں مصطفی نے کہا یا علی مدد मुश्किल में अनबिया ने कहा या अली मदद इनकार कौन करे तारीख है गवाह खुद मुनकिर अली ने कहा या अली मदद. कचेरे इंशाल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान सा मिना लरू او دا مینا پترتی ده مو تا مور شودو کی رکڑی ده مونی بدگمانی چما کوي مو دا اخ پیغمبر قول باندې عمل کوو څه هغه ویل دي فإن الارض امکم هغه ځمکه څه ته ورکې وسیږي هغه ته مور حیثیت لري لکه څنګه د مور قدر کوي اندسې د وطن قدر وکا. د غریب قوم ہر مشکل کے اے پاکستان مخالفت نہ دے کڑے اے وطنی عزیز دشمنی نہ دے کڑی مزندایو اے وطن مینے کے کبھی جام شہادت نوش کہو دو وطن دفاع کے دو آل محمد محبت کے انشاءاللہ. بس ما یو پیغام تاسی دا ورسولو ویلی ماو تا چیختن حسین کربلا کی دا جمله وکړه کچېری دین د محمد صلی الله علیه و آله و سلام ما قاتل سبچیږي فیا سیوب و خزینی تورو زه حسین د اوا در کوم سره شوي ما ونی سوی زه سخت جملې نه د کوم تا شورا ورځ ده مولا د سیویلی ویلا ستورو زه اجازه در کوم ما بدن ونی سوی دا حدیث نه د مولا معلومیږي څه نه توري مجال وو نه نزی مجال وو نه غشي مجال وو نه د ظالمانو د گزار مجال وو. اغ وخت پوری څوره پوری امام وقت قدرت الله حسین هغه ته اجازهات نه ورکړي ویلی امام اطاعت کائنات باندې واجب ده. والله ما خلق الله شيئا وقد امره بطاعت لنا. خلق مو هغه کسان یو چې ایمو اطاعت خدای ټول کائنات باندې واجب کړی دی. خو څه کله حسین
د ژونو جنازې راوړي، بچیو جنازې راوړي، سپینګیرو جنازې راوړي. زه مودات ولامتام کوم، مودات سره یې واوره. سیزوام د نه بېادبي نه کوم انشاءالله. حسین زلجنا ته وویله زلجنا ډېر ستړی شوې، ځکه ما څه د نن ډېرې جنازې یوللې. خو زلجنا یو سوال درته کوم، که هر څو ستړی وي ما لږې مهرباني خور خیمې ته یوور بیا بوځه. زلجنا مولا خیمو ته راوستو. حسین خیمگانه بهر ودرېدو. غږ یې وکړو ما که درمنې خورې قربان وروره. های های خورې حرام بیبیانو ته وایه څه ټوله سا تر بکرو کې پټې ودرېږئ. ځای ځای باندې ملنګي کوه، توجه سره بېادبي نه کوم. ما ته پام کوه، سوچ ما ته کوه. وروره حسینه دینه څه مقصد؟ تا خو یو وارې رسختي خستې وه، که درمنې خورې ما رسختي خستې وه، خو زه خو نیکل رسول الله ته روان یم، بابا علی ته روان یم، مور زهرا ته روان یم، ورور حسن ته روان یم. جمله واوره مودت غوږو سره. که ما نه یې پوښتنه وکړه حسینه زویه ته څه خیمونه روتلي وړه بلبله څنګه یې ولاړه وه. بېادبه نه څوم، ډېر مودت سره یې واوره، لږ مینې سره یې واوره. بیبیانې ټولې راووتلې، سا تر بکرو کې ودرېدې. مولا پوه شو څه ما ته بیبیانې لیار نه رکوي. دوستانو د هغه مطعم دی څه ورمنه زهرا د بکیې کې ورته ژاړي. زه ملنګانو نه معافي غواړم، ډېر توجه سره واورئ. ځکه د لیار نه ویر کوي، څه بیبیانو ته پاته وه څه ورور مو کوم سفر نه روان دی بیا د نه رسي. حسین پوه شو شریکت الحسین سینین د امامات لاس کېښللو. اندوره دعا یې وکړه پروردګاره مظلوم ورور جدایۍ کې زورورې خور ته صبر ورکړي. های 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 توجه ته ما څه کوه، زورورې خور ته مو صبر ورکړي. وشه بیبي عارفه عالمه بیبي وه. بیبیانو کتار نه یو قدم ورسته شوه. څه کله ورسته شوه د حسین زلجنا ته لیار میلاو شوه. ښي طرف ته یې سترګې وغړولې، میړنی عباس یې نه ولیدو. کین طرف ته یې سترګې وغړولې، خیالمان علي اکبر یې نه ولیدلو. سترګې اس کې کړلې چېته پرات ویلې ته واوره ټکي. غږ یې وکړو ما عباس وروره، ما میړني وروره، ما وفادار وروره. مخکې څه ما غږ کولی تا به لبیک ویله، زه د اوس غږونه کوم وروره ویلې خو بیا ولې. وروره پاڅېږه اکبر ویښ که، حبیب ویښ که، لږ ما ته د زلجنا ریکبونه سام کوئ. بس په تمیانو ژړا مو ډېره وکړه. یهی څه دا غږونه اسمان کې ملایکو واورېدل، جبرائیل واورېدل. امام و تا امام څه معمولي امام نه دی. پروردګار عالم ته سوال وکړو خدایا هغه حسین څه کله مور نه ویله ما به زنګوی کې زنګولو، میکائیل به ورسه مچخولی کولې. هغه حسین نن کربلا کې بېله پاتې دی. که ما ته اجازت کوي د حسین مدد ته لاړ شم. او جبرائیل لاړ شه، بلکل لاړ شه. خو او جبرائیله بس مودت غوږو څه واوره، اخري جمله دی. او جبرائیله دی باندې ښه پوه شولې څه حسین غږ شاته وکړو، ویله حسین غږ میړني ورور عباس ته وکړو. ویلې تکلیف به کې میړنی یادېږي که نه. کربلا ته ضرور لاړ شه، خو ځان د عباس شکل کې جوړ که. کله جبرائیل د عباس شکل کې کربلا ته راغلو، معافي دې نه غواړم، دا هغه وخت و څه وړه بلبله ترور سکوت کې ناسته وه. کله یې څه جبرائیل د عباس شکل کې ولیدلو، غږ یې وکړو ترورې مبارک دې شه، کاکا عباس مو بیا راغللو. ترورې ما ته بې اوبه راوړې وي، خو زه اوبه څه کله چې کوم چې ما وړوکی ورور اصغر تږی لاړو. ولورې دا عباس نه دی، دا جبرائیل راغلی دی. یو غږ وکوه غریبه حسینه، وا مظلومه حسینه.